وخت د بدامنۍ چې کوم لهر روان دی واسه صاحب تاسو څه ګورئ چې د صوبایي حکومت په ترجیحاتو کې د قیام امن تاسو ته چرته پورته ښکاري که نه جي؟ دې وخت کې زموږ صوبه انتهایی شدید بدامنۍ کې ده. یو طرف ته د ترهګریو ته وایي، دهشتګردیو ته وایي، د هغې واقعیات دي، او بل طرف ته بیا په مختلفو علاقو کې د هغې علاقې په مناسبت باندې بدامني ده چې هغه چرته په ښارونو کې دننه د سټریټ کرایم په نوم ده، چرته د قتل و غارتګرۍ په نوم باندې ده. او د دې ټول لهر دا ټیم په ټیم باندې تازه کیږي. خو چې کله حکمرانان بې بسه وي او د حکمرانانو سره اختیار هم نه وي، نو د هغې یو بل حل دی چې هغه په کار د حکمرانان راوباسي چې لاړ شي او د هغه مظلومه خلکو سره، د متاثرینو سره کینی، ناسته وکړي او تسلي وله ورکړي او د هغې سره د یکجهتۍ یو اظهار وکړي. خو موږ ډېر زیات په دې باندې خفه شو چې زموږ په صوبه کې یو طرف ته د باجوړ د واقعاتو په شان غټ واقعات چې هغې کې د اسسټنټ کمشنر د هغې شهادت، بیا د مولانا خانزیب والا واقعه، او د دې نه مخکې زمونږ د جماعت اسلامي د ضلعي جنرال سیکرټري حمید صوفي چې د باجوړ د تاجرانو صدر و، هغه هم همدغه شانته کې واقعه کې هغه هم شهید شو. خو یو حکومتي نماینده ته دا توفیق نه وي. یو خو هغه ترهګري ده، دهشتګردي ده چې کوم کې د قلعدم ټي ټي پي یا د هغې کسان شامل دي، یو د روټین بدامني ده. وجوهات تاسو په خیال د دې 3-4 غټ وجوهات څه دي؟ صوبایي حکومت وغواړي او دا په خپلو ترجیحاتو کې شامل کړي او د دې باندې یو خصوصي د کیبنټ اجلاس وشي. د کابینې یو اجلاس خو په کار ده، که دومره غټ واقعات وشو په باجوړ کې نه په پېښور کې دي وکړي چې موږ د کیبنټ دا اجلاس وکړو او په هغه اجلاس کې یو موږ د دې موږ غندنه وکړه او دویم دا چې موږ عملي طور د خلکو د تحفظ دپاره څه اقدامات وکړه. د پاکستان د آئین د آرټیکل 9 مطابق هر شهري تحفظ او دغه حفاظت دا د پاکستان د حکومت ذمہ داری ده. او څنګه چې تاسو وویلې چې د 13 ترمیم نه پس صوبایي اختیارات چونکې سیوا شوي دي، نو په صوبه کې مکمل طور د دې سره اختیارات هم موجود دي، فورسز هم موجود دي، ادارې هم موجود دي، هر قسمه سهولیات هم موجود دي. د هغې باوجود چې زموږ په صوبه کې امن نه راځي، نو زما خیال دی چې یو خو د دې په ترجیحاتو کې دا خبره نشته. دویمه خبره دا ده چې د دې کوم عوامل دي نو هغه مدرول پکار دي. که د بارډر صورتحال دی، په بارډر باندې فینسز شته دی، په بارډر باندې باړ ولګېد، د هغې نه پس بیا د بارډر د طرف نه چې کوم کاروایانې کېږي چې په هغې کې زموږ د فورسز هم نقصان دی، د عوامو هم نقصان دی.